अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Introduction. All the objects that we see around us are made up of matter. څونه هم شیزونه چې دي زمونږ ارد ګرد چې کوم مونږ ګورو دا زمونږ سره څونه جوړ دي د میټر نه. Matter is anything that has mass and occupies space. تاسو نه څوک تپوس کې چې what is matter. Matter definition څه دی؟ تاسو ورته هر هغه شی کم چې ماسي یعنی وزن او سو جگہ ګیراوي یعنی سو ځای نیسي نو هغه ته موږ څه وایو؟ میټر وایو. صحیح شو؟ تاسو نه څوک ته میټر دا ته میټر ډیفینیشن دی. Anything that has mass and occupies space is called matter. صحیح شو؟ دا ته میټر ډیفینیشن دی. تاسو نه څوک تپوس کې what is matter نو تاسو ورته وایي anything that has mass and occupies space is called matter. Living things and non-living things are example of matters. څونه چې هم موږ سره کم living things دي جاندار دي او بې جان چیزې چې دي دا ټول زموږ سره د matter examples دي. Matter is made up of atoms. Matter زموږ څه څونه جوړ دی؟ د atoms نه. Atoms is the smallest particle of matter. تاسو نه څوک تپوس کې smallest particle of matter څه دی نو تاسو ورته وایي atom دی. څنګه چې دیوال څه دی که نه موږ دیوال ته ګورو دیوال زموږ سره د خښتو نه جوړ دی دغه شانتي میټر زموږ سره د ایټمز نه جوړ دی. صحیح شو؟ هر یو شی چې کوم دی هغې کې زموږ سره سمالسټ پارټیکل ایټمز وي او هغه ایټمز ډېر شی رایوځای شي زموږ سره یو میټر جوړ کړي. We cannot see atoms because they are so small. ایټمز ډیر زیات ورکوټي دي چې دا موږ څه کولی شو په سترګو نشو کتی. دا موږ ته مایکروسکوپ په ذریعه باندې ایټمز ګورو. In this unit we will be looking at different types of substances such as atoms, molecules, mixture and compounds, their properties and uses. په دې چپټر کې به مونږه مختلف قسم سبسټانسز سټډي کوو. په هغه کې ایټمز، مالیکیولز، میکسچر او کمپاونډز به سټډي کوو. ته دې پراپرټیز کم ته دې خصوصیات دي دا پراپرټیز خصوصیات ته او یوزز استعمال ته وایي. صحیح شو؟ اوس چالو کوو ایټمز اینڈ مالیکیولز. In previous grades you have learned about the states of matter. previous grade یعنی پیچھلے کلاسو کې تاسو څه ویلي states of matter. د matter څو states دي؟ درې. first solid, liquid او gases. دا مونږه د نه مخکې کلاسونو کې ویلو. صحیح شو؟ everything around us is made up of matter. هر یو شی زموږ ارد ګرد چې دی هغه ته څونه جوړ دی؟ د میټر نه. if you look at a wall you will see that it is made up of bricks. که تاسو دیوال ته وګورئ دا دیوال زموږ سره د خښتو نه جوړ دی. These bricks are the building blocks of the wall. دا bricks چې زموږ سره کوم دي دا building block of دیوال دی. دیوال زموږ سره د بیسک یونټ دی. صحیح شو؟ In the same way atom are the building blocks of matter. همدغه شانتي atoms چې کوم دي موږ سره د building block of matter دي. We know that an atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. موږ ته پته ده atoms د smallest particle of the element دی. صحیح شو؟ کم چې په chemical reaction کې حصہ اخلي. Atoms of some element can exist in pure atomic form in nature. So atoms so elements atoms زموږ سره داسې دي چې هغه نیچر کې اوسېدی شي په فری فارم کې. صحیح شو؟ فری فارم نه مطلب دا دی چې atoms یعنی مالیکیولز نه بغیر
مالیکول نه جوړ کړي بل اټم سره نه ملاو شوي او همداسې فری سټیټ کې اوسیږي. لکه هیلیم شو دا نوبل ګیسز چې زموږ سره سونم دي دا زموږ سره هیلیم او نیان دا زموږ سره نوبل ګیسز دي. دا به ان شاء الله مخکې کلاسز کې تاسو ووایي چې نوبل ګیسز زموږ سره کم یو دي دا پیریاډک ټیبل کې په لاست کې 8 ګروپ کې راځي. صحیح شو. دا ډېر زیات سټیبل الیمنټس دي الیمنټس یا ایټمز دي کم چې په خپله هم اوسېدی شي. دا نور څونه ایټمز چې موږ سره دي دا په خپله یوازې نشي اوسېدی دا به خامخا ته بل الیمنټ سره ریاکشن کوي ځان به سټیبل کړي او بیا به په نیچر کې زموږ سره اوسېږي. بیا ورکړی ویر از جبکې ویر از مطلب څه دی جبکې atoms of some elements cannot exist as single atom. ما تاسو ته چې نور کم ایټمز ایلیمنټس کم ایټم دی زموږ سره سنگل نشي اوسېدی. لکه تاسو هایدروجن ته وګورئ یا اکسیجن ته وګورئ دا زموږ سره څه دي ایگزیسټ نشي کولی په اټامک فارم کې. دا به خامخا زموږ سره په مالیکیول فارم کې یا کمپاوند فارم کې به دا زموږ سره یي. they always combine with their own atoms یا with other atoms and form compounds. for example H2 به یا جوړی یا O2 یا H2O به جوړی. صحیح شو. په سنگل نشي اوسېدی. نو تاسو اوس فرست اف آل په دې موږ چې دا څونه سبق وایو که نه په دې کې میټر ډیفینیشن شوی دی کم موټی خبرې چې دي په هغې کې څه دی میټر څه دی هر هغه شی چې هغه ماس یې د هغې او سپیس اکوپای کوي هغې ته موږ میټر وایو. صحیح شو. بیا دا ویلي چې میټر زموږ سره د ایټمز نه جوړ دی ډېر شي ایټمز راوځي شي هغه زموږ سره میټر جوړ کړي. بیا ایټم زموږ سره څه دی سمالسټ پارټیکل دی آف میټر د میټر سمالسټ پارټیکل دی. صحیح شو. بیا مخکې ویلي دی چې موږ سره څه داسې ایټمز دي چې هغه سنگل په نیچر کې پاتې کېدی شي څنګه چې هیلیم دی او نیان دی دا زموږ سره سنگل پاتې کېدی شي په نیچر کې دا سټیبل دي. سټیبل هغه الیمنټ سوی چې هغه ریاکشن نه کوي د بل الیمنټ سره او یوازې ځان له اوسېدی شي په نیچر کې. نور موږ سره چې څونه الیمنټس دي هغه په سټیبل فارم کې ډېر په مشکله پاتې کېږي. خامخا به دا یا د خپل بل یو شانتي ایټم سره ملاویږي یا بل سره ملاویږي خپل سټیبلیټي حاصلېدو لپاره. صحیح شو. اوس به مونږه مالیکیول سټډي کوو. کو تاسو ایټمز کې به تاسو اوس هم لږ کنفیوز یې که نه چې یو ځای کې ورکړی چې we know that atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction او بل طرف ته ورکړی element او compound او mixture دا ټول چې مونږه سټډي کو تاسو به کنسپټ کلیر شي. خو دومره یاد ساتئ ایټم زموږ سره سمالسټ پارټیکل آف میټر دی. صحیح شو. یا سمالسټ پارټیکل آف الیمنٹ کمپاوند به مخکې تاسو فرق وپېژنئ بیا به ښه پوه شئ. اوس به مونږه مالیکیولز سټډي کوو. The smallest particle of a substance which can exist independently and shows all the properties of that particular substance is called a molecule. molecule زموږ سره څه دی the substance smallest particle دی کم چې independently اوسېدی شي په نیچر کې او لکه اوس فار ایگزامپل زموږ سره یو سبسټنس دی د هغې نه مونږه یو مالیکیول رابیل کو. صحیح شو. او هغه سبسټنس سټډي کول لپاره مونږه څه وکړو هغه مالیکیول ټول سټډي کړو نو مونږ ته پته وچل چې دا ټول سبسټنس دا پراپرټیز دي پکې د هغه یو مالیکیول پراپرټیز چې مونږ سټډي کړو نو مونږ ته پته وچلې چې په دې ټول سبسټنس کې دا پراپرټیز دي. مالیکیول زموږ سره سمالسټ پارټیکل دی چې هغه انډیپینډنټلی اوسېدی شي ایټمز نشي اوسېدی او and shows all the properties of that particular substance او د هغې سبسټنس ټول خصوصیات موږ ته شو کی هغې ته موږ څه وایو مالیکیول وایو. دا د مالیکیول ډیفینیشن دی. مالیکیول زموږ ته سمالسټ پارټیکل آف سبسټنس دی چې هغه انډیپینډنټلی پاتې کېدی شي او ټول پراپرټیز د هغه سبسټنس موږ ته ښیي
د کم سبسټنس چې دا سمالست پارټیکل دی نو هغې ته موږ څه وایو مالیکیول وایو. A molecule is formed by a chemical combination of two یا more atoms. molecule ته څونه جوړي؟ د chemical combination of دوه یا د دوه نه زیات atoms نه جوړي. molecule ته څونه جوړي؟ د atoms نه، د دوه یا د دوه نه زیات atoms نه جوړي. مثال کے طور پر هایدروجن دی. هایدروجن دا زموږ سره مالیکیول دی، دا دوه هایدروجن atoms راوځي شوي هایدروجن مالیکیول جوړ کړی دی. اکسیجن دی، دوه اکسیجن ایټمز راوځي شوي اکسیجن مالیکیول جوړ کړي. کاربن مونوکساید دی، یو کاربن راوځي شوی یو اکسیجن راوځي شوی نو موږ څه جوړ کړی؟ کاربن مونوکساید جوړ کړی دی. واټر دی، دوه هایدروجن او یو اکسیجن ملو شوی دی نو موږ سره واټر مالیکیول جوړ کړی دی. دې باندې ستاسو کنسپټ کلیر شو چې مالیکیول څه ته وایي. مالیکیول زموږ سره یو سمالست پارټیکل دی د سبسټنس چې هغه انډیپینډنټلی اوسېدی شي. ایټمز انډیپینډنټلی نشي اوسېدی، هغه خامخا د بل ایټم سره ریاکشن کوي. صحیح شو؟ ایټم سمالست پارټیکل دی خو دا یو خبره به یاد ساته انډیپینډنټلی نشي اوسېدی. مالیکیول سمالست پارټیکل دی خو انډیپینډنټلی اوسېدی شي په نیچر کې. دې دواړو کې دا فرق دی. صحیح شو؟ بیا اوس په مونږ وایو کامن ایلیمنټس اینڈ دیئر سیمبلز. مونږ سره کم کامن ایلیمنټس دي او د هغه سیمبلز نشان ته وایي نشان. اوس مونږ سره هایدروجن دی، د هایدروجن سیمبل مونږ سره اچ دی. اکسیجن دی، د اکسیجن سیمبل مونږ سره څه دی؟ او دی. پوه شوئ؟ سیمبلز دی ته وایي. د واټر سیمبل H2O دی. اوس چالو کو. as you know that an element is a substance that cannot be broken down into further simpler substances either by chemical or physical methods. څنګه چې موږ ته پته ده چې element زموږ سره څه دی؟ یو سبسټنس دی چې هغه موږ فردر ډیویژن ته هغه نشو کولی په کیمیکل یا فزیکل میتھڈ باندې. An element is composed of only one kinds of atoms. element کسی صرف یو قسم atoms دی پکې. صحیح شو؟ elements کسی زموږ سره یو قسم atoms دی پکې. The atoms of same element are similar in chemical properties. کم element کې بیا څه زموږ سره atoms دي. atoms دی پکې هغه ټول atoms دي chemical properties same وي. The atoms of different element are different chemical forms. چې مختلف قسم element atoms دي هغه سي مختلف قسم chemical properties به وي. elements تاسو نه څوک تپوس کې elements شي. element هغه موږ سره یي چې په هغې کې سیم کاینډ آف ایټمز وي، مختلف نه وي، سیم وي. صحیح شو؟ بیا کمپاؤنډ به تاسو وروسته ووایئ چې په هغې کې ډفرنټ ایټمز وي. اوس واټر زموږ سره کمپاؤنډ دی، په دې کې هایدروجن هم دی او اکسیجن هم دی، دا زموږ سره څه شو؟ کمپاؤنډ شو. اوس دلته ګورئ مثال کے طور پر هیلیم، ګولډ، سوډیم دا ټول زموږ سره څه دي؟ ایلیمنټس دي. Elements are represented by symbols. Elements مونږه په symbols باندې represent کوو. Symbol is a short name of an element. Symbol مونږ څه دی؟ short name of the element دی. For example اوس مونږه C وایو. C نو C څه دی؟ short name of carbon دی. carbon زموږ څه دی؟ element دی. یا مونږه Na وایو. Na زموږ څه دی؟ short name of sodium دی. A symbol is derived from English, Greek or Latin names of that element. Symbol زموږ سره د انګلیش یا گریک یا لیټن نیمز نه ډیرایو شوي دي، اخذ هونه راوتي دي. صحیح شو؟ Symbols of elements usually consist of one یا two letters. سیمبل زموږ څه یا په یو لیټر باندې مشتمل یا په دوه لیټرز باندې.
If the symbol of an element consists of one letter, then it is written as a capital letter. को यो एलिमेंट थे او هغه یو एलिमेंट ته او هغه سیمبل په یو لیټر باندې مشتمل هغه بس موږ لیکو په کیپټل لیټرز کې. فار ایگزامپل سیمبل اف هایدروجن موږ څه لیکو یو لیټر باندې مشتمل نو اچ مو لیکو. اکسیجن سیمبل او مو لیکو. اف سیمبل اف ان element consists of two letters, then the first letter is written as a capital and the second is small letter. کو چرته یو element هغه سیمبل موږ سره په دوه لیټرز باندې مشتمل دی نو موږ به څه کوو فرست لیټر به کیپټل ولیکو او سیکنډ به سمال ولیکو. اوس ګورئ کیلشیم دی نو کیلشیم موږ پهله په دوه لیټر باندې مشتمل دی سی او ای. سی به کیپټل ولیکو او ای به سمال ولیکو. کلورین دی کلورین سی کیپټل او ال سمال. پوهیږئ تاسو زه تاسو ته دوباره راټول سرسري وایم. ګوره ورته مالیکیول دی مالیکیول څه دی تاسو ذهن کې ځان له دا وساتئ چې دا سمالسټ پارټیکل اف سبسټنس دی چې هغه انډیپینډنټلی اوسېدی شي. صحیح شو. او موږ ته ټول پراپرټیز او کم سبسټنس چې کم دا مالیکیول دی هغه سبسټنس موږ ته ټول پراپرټیز وښایي هغې ته موږ مالیکیول وایو. دا ځان له ځان پښتو کې پوه کړئ. انګلیش کې ته خپل ډیفینیشن جوړ کړئ. بیا اگزامپل کې ته واټر اگزامپل ورکړئ. H2O واټر H2O دی دا زموږ څه دی مالیکیول دی. هایدروجن H2 اگزامپل ورکړئ. اکسیجن اگزامپل ورکړئ. بیا موږ سره راغلو الیمنٹ څه دی زموږ سره دا زموږ سره پیور فارم دی. پیور فارم نه مطلب دی یعنی ته یو قسم ایټمز نه جوړ دی. د ایلیمنټس زموږ سره فردر ډیویژن نشي کېدی. صحیح شو. ایلیمنټ زموږ سره فردر ډیویژن نشي کېدی او د یو قسم ایټمز نه جوړ دی. پوه شوئ. بیا موږ سره په یو ایلیمنټ دی په هغې کې چې کوم ایټمز دي تاسو مخکې کلاسونو کې وویل چې په یو ایلیمنټ دی فار ایگزامپل اوس سوډیم دی که نه په دې کې زموږ سره ایوګاډو نمبر به تاسو وایي ایوګاډو نمبر آف ایټمز دی پکې یعنی 6.023 ملټیپلای 10 کې ریز ټو پاور 23 ایټمز په یو ایلیمنټ کې دومره ایټمز دي. دا دومره ایټمز چې ترې ټولو به سیم chemical properties د ټولو ایټمز به سیم پراپرټیز وي. او بیا دوباره ور د ایټمز اف ډیفرنٹ ایلیمنټس مختلف قسم ایلیمنټ چې دي هغه کیمیکلی ډیفرنٹ دي ته یو بل نه. بیا ایلیمنټس اگزامپل یاد ساتئ هیلیم شو ګولډ شو سوډیم شو دا ټول زموږ څه دي ته ایلیمنټس اگزامپل دي. کیلشیم شو کاربن شو الومینیم شو دا ټول زموږ سره ته ایلیمنټس اگزامپل دي. ایلیمنټس بیا موږ په سیمبلز باندې ریپرزینټ کوو. صحیح شو. هغه دا سیمبلز کوم دي سیمبل موږ شارټ نیم اف د ایلیمنټ ته موږ سیمبل وایو. دا سیمبل چې دی دا زموږ سره یا ته انګلیش یا ګریک یا لیټن نیمز نه ډیرایو شوي دي. سیمبل یا په یو لیټر یا په دوه لیټرز باندې مشتمل دي. چې سیمبل په یو لیټر باندې مشتمل ته ایلیمنټ هغه موږ په کیپټل لیټر کې لیکو. کو په دوه باندې مشتمل نو پهلنی چې کوم دی هغه موږ کیپټل لیکو دویم به موږ سمال لیکو. بس هم دا دی. اوس کاربن دی الومینیم دی کیلشیم دی ګولډ دی دا لاندې ټیبل کې وګورئ دا زموږ سره ایلیمنټس او هغې سیمبل دي. اکسیجن برومین هیلیم آیرن او سلور دا ډېر ټول سیمبلز یې ورکړي دي. دا ټول لږ یاد کړئ چې د کاربن موږ په سی باندې ریپرزینټ کوو الومینیم ای ال باندې کیلشیم سی ای ګولډ ای یو سوډیم ان ای اکسیجن او باندې برومین بی آر هیلیم ایچ ای آیرن اف ای او سلور ایچ ای باندې ریپرزینټ کوو. دا ډو یو نو دا لږ وایو the word atom is derived from Greek word atomos. اټم چې موږ وایو دا اټم نوم زموږ سره څه نه ډیرایو شوی دی د ګریک ورډ نه اټموس نه موږ سره ډیرایو شوی دی which means indivisible. اټموس مطلب څه دی indivisible. د اټم دا نوم زموږ سره د اټموس نه ډیرایو شوی دی کوم چې په ګریک کې مطلب دی indivisible. صحیح شو. کوم چې نور نه ډیوایډ کیږي هغې ته موږ څه indivisible.
The Greeks believed that atoms could not be subdivided into smaller particles. ग्रीक यूनान वालों पर दे अकीदा बांधे बिलीव्ड यकीन करते हैं ची एटम्स नूर नशी डिवाइड करे सब पार्टिकल्स था. However, modern research shows that atom consist of smaller particles, proton, neutrons, and electrons. ग्रीक वाला वच एटम्स नोर नशी डिवाइड के दे खुन्नन समा मॉडर्न रिसर्चेस मंग तो सोच एटम्स जमंग सरा बस बानी मुश्तमिल दे प्रोटॉन बानी न्यूट्रॉन बानी और इलेक्ट्रॉन्स बानी गोरा एटम से एटम किसी दन्ना पकी न्यूट्रॉन ही और प्रोटॉन ही बाहर कम पकी इलेक्ट्रॉन दासी चुरली की दा बतासो इंशाल्लाह मख हुआ था एटम स्ट्रक्चर संगई एटम के दन्नसी न्यूट्रॉनी और प्रोटॉनी पकी और बाहर पकी सी इलेक्ट्रॉन पकी दासी शेल किताबी के दा बतासो इंशाल्लाह मख की स्टडी के खा डिटेल्स रा नुतास मुंग चिसु है पागे बाने पोय मुंगनन से सुए मुंगनन मालिक्यूल और एलिमेंट स्टडी को और मैटर हम स्टडी को मैटर को आसान है एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर बस और मालिक्यूल स्टडी को एलिमेंट स्टडी को इंशाल्लाह मख की वीडियोस के बनोर मंगो गुरु स्टडी बको